بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا قال اذا ادخل المیت القبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای هر کله چې مړی داخل کړي شي په قبر کې مثلت له الشمس نو دته صورت او خلولت د غنور راوړستې شي عند غروبها په وخت د غروب د نور کې پریوتلو د نور کې د انور د متدس ښکارا کړی شي لکه د نور د پریوتو ټیم شي فیجلسو نو د کینی په خپل قبر کې يمسح عینیه خپل سترګې مسکی او یقول وای دعوني پرې د مال را اصلي چې زمونږ کوم. رواه ابن ماجه امام ابن ماجه رحمت الله علیه روایت کړی دی. دا د په قبر کې دا حالات پیش کیږي. وای شو کو په نشي دا د صحابه کرامو حالات چې وکته شي کنه اسې د لوی لوی مرتبه والا اولیاء او نیکانو فاکانو لغوی ته په قبرونو کې دا حالات راتلی شي. هغې به دغه مطالبه کوي د مانځه کنه عام خلکو یا د کافرانو د ګنهګارانو منافقانو حالات خو مخکې تیر شول هغه د مانځه مطالبې بیا نه کوي ښه هغوی باندې خو به چې کومه دی نو سخت جواب به نشي ورکولی د کافر حالات هم تیر شول ذکر او بیا د منافق هغه هم تیر شو او یو بل مسلمان ګنهګار شورته وشي نو هغه هم چې کومه دی بیریږي به چې سوال جواب ته وشي که نه دا هغه نیکان فاکان خلک دي ښه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی نبی علیہ السلام فرمایل ان المیت يسير الى القبر کله چې دا مړی ورسیږي خپل قبر ته فیجلس الرجل في قبره کینی دلره قبر کې غیر فزع په داسې حال کې چې دی به یریږي نه ولا مشغوب نه د بس مشغول ثم يقال دی ورته ویل شي فيما كنت ته په دنیا کې په کم دین باندې وي که نه او په څه خبره وي فیقول دا مړی مؤمن به ووایي كنت فی الاسلام زه په دنیا کې په دین اسلام باندې وم ښه فیقال نور ته به وویلی شي ما هذا الرجل دا سړی څوک دی د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په حق کې باندې تپوس وشي که نه ویقول ووایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسول الله جاءنا بالبینات چې راتګ کړه موږ ته په واضح دلایلو باندې من عند الله د طرف د الله نه فصدقناه نو موږ یې څه کړی دی تصدیق کړی دی ویقال له او به ورته ویلی شي هل رأیت الله ایت الله لیدلی دی خبره باندې پوه شوې ویقول دا مړی به ووایي ما ینبغي لاحد مناسب نه دی د یو چا دپاره په دنیا کې ان یرى الله چې دی وګوري الله لره فیفرج له نو دې کې دو قرات امام مولا علی قاری وایي فیفرج یا فیفرج په تخفیف او تشدید دواړو سره فیفرج له نو کلاوتیا به راوستی شي د لپاره فرجتون هغه په کلاوتیا سره قبل النار طلب ده اور طرف ته چې کوم دی کولاو کړی شي که نه فینظر الیها دا مؤمن مړی به دې اور ته وګوري یحتم بعضها بعضا چې دا اور به دا بعضې څه دا بعضې خوري ویقال له دې مړي ته به وویلی شي انظر الی ما وقاک الله وګوره هغه څه ته چې کم نه ته الله بچ کړي ثم یفرج له فرجة قبل الجنه دا فرجتن او فرجتون دواړه ویلی کېږي مولا علی قاري پې تصریح کړی بیا به دته کولاو شي یو کولاوتیا د قبل الجنت جنت طرف ته وینظر الی زهرتها دی به وګوري دغه جنت دغه حسن ته وما هغه څه ته فیها چې په دې جنت کې دي ویقال له ورته به وویلی شي هذا مقعدک
دا ستا ځای و دا ستا ځای دی علی الیقین په یقین باندې کونته چې ته وې په هغې باندې وعلیه مت او ته په هغې مړ شولې وعليه تبعث او ته به په دې بل پورته کولی شي ان شاء الله تعالی کله چې د الله خوښه شي ويجلس الرجل السوء کې بنولی شي هغه بد سړی په قبر په قبر کې فزعا مشغوبا چې دی به یریږي ويقال له د ته به وویلی شي فيما كنت په څه دین وې په دنیا کې فیقول دی به وایي لا ادري ما ته هېڅ پته نشته فیقال له ده ته به وویلی شي ما هذا الرجل دا سړی څوک دی نبي علیه السلام په حق کې به تپوس شي ويقول له وایي سمعت الناس ما اورېدلي د خلکو نه یقولون چې ویل به یې قولا څه خبرې به یې کولې فقلته ما هم دقسې به ویل ويفرج له فرجة قبل الجنة کولو به چې د لپاره یو کولوتیا د جنت طرف ته فینظر الى زهرتها دی به وګوري د جنت هغه حسن ته هغه تر تازګۍ ته او هغه څه تفیات چې په دې کې دي ويقال له ویلی شي درته انظر وګوره الى ما هغه ته صرف الله عنك چې الله ستانه واړو ثم يفرج له فرجة الى النار بیا ور طرف ته د کولوتیا وشي فینظر الیها د هغې ته وګوري يحتب بعضها بعضا چې بعضې سوه بعضې لره خوري ويقال له ویلی شي درته هذا مقعدك على الشك دا ستا ځای دی په شک سره كنت چې ته وې په هغې باندې وعليه مت یا مت چې ته په هغې باندې څه شی شولې مړ شولې وعليه تبعثو په دې به ته پورته کولی شي انشاءالله تعالی رواه ابن ماجه ته خبره باندې پوه شولې باب الاعتصام بالکتاب وسنته باب دی په بنګولې لګولو کې په کتاب باندې او په سنت باندې چې تمسک وکړی شي په کتاب الله باندې او په سنتو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا د احادیث مبارکو په بیان کې دی دا باب الفصل الاول عن عائشة رضی الله تعالی عنها حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده دا مبارکه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله بشک بهتر خبره هغه چې تاسو په خبرې کوي کتاب د الله تعالی دی وخير الهدي او بهترین سیرت او بهترین نمونه هدي محمد صلی الله علیه وسلم هغه سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شر الامور محدثاتها او بد په کارونو کې هغه بدعت دی څه شی دی که دغه بیا بدعت اعتقادي او که بدعت قولی او که بدعت فعلی دا ټول بد کارونه دي کل بدعت ضلاله او هر بدعت سره رواه مسلم دې روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله نو دې باندې دا خلک ډېر په شد او په مت باندې ولاړ چې دا هر خبره بدعت دی دا کار بدعت دی دا کار بدعت دی اول د بدعت پیژندل پکار دي ښه بدعتو پیژندل هر نوې شی دا چې کوم دی بدعت دی په لغت سره په اعتبار د لغت سره په اصطلاح کې بدعت هغه څه ته ویل کېږي چې غیر دین لره دین وګڼلی شي حدیث ته وګوره که نه من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه وهو رد چا چې داسې کار وکړو په دین اسلام کې چې په هغې باندې څه نه څه امر نه د دین اسلام نه دغه رد دی دغه کار څه دی نو غیر دین لره دین ګڼل یو تعریف دا کړی شوی دی دویم تعریف امام شافعي رحمت الله علیه کوي چې هر هغه کار چې هغه یو څوک رایج کړي او دا خلاف د کتاب الله نه یا خلاف د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا خلاف د اثر د صحابي نه خبره باندې پوه شوې دا به بدعتي دا به صحیح امام شافعي رحمت الله علیه په تعریف باندې پوه شوې د بدعت څه ته وایي داسې یو کار څوک روان کړي د قرآن خلافي د حدیثو خلافي صحابه کرامو د اقوالو خلافي دغه کار ته به څه ویلی کېږي بدعت شرعي دقه بدعت دی او چای تعریف داسې کړی چې بدعت دې ته ویلی کېږي چې د هغه دپاره نه په قرآن کې اصل وي نه په حدیثو کې اصل وي په اقوالو صحابه کرامو کې څه اصل وي نه به اصلي ثابت وي او نه به فرعي ثابت وي دا شی بدعت دی دا شی څه دی بدعت دی او لغوي تعریف بل چا دام کړی دی
چې په غیر مثال سابق سره یو کار وکړي شي مخکې د فرض مثال نه او د کار وکړي شي دا بدعت خو بدعت لغوي او اصطلاحي تعریفات متدقق وکړه او مزید تفصیل د دې بدعت تعریفاتو کې په تشریح کې اغا بابا مبارک حضرت الله مولانا ضیاء الله صاحب رحمت الله تعالی علیه خپل کتاب تشریحات ضیائیه کې کړی دی بیا تاسو ته تفصیلات هلته خبره کړې تمام مختصر دا ورته دغه تعریف دغه تعریف د بدعت ته اوس کتلی شي داسې یو کار چا رایج کو چې هغه د کتاب الله خلاف و د سنت رسول الله سلام خلاف و اقوال د صحابه کرامو خلاف و نه به اصلي ثابت او نه به فرعي ثابت په شریعت کې بالکل دا به صحیح غیر دین له دین وګڼو دا بیا بدعتي دا څه شی وي بدعت وي ښه خبره باندې پوه شو که پوه نه شو لهذا بدعت بدقه سیز وي ښه اوس دې حدیث پاک کې راغله چې کل بدعت ضلاله هر بدعت څه شی دی گمراهي ده نو دلته کې مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي چې کل بدعت سیئه ضلاله هر بدعت سیئه دا گمراهي ده خبره پوه شو نو هغه بدعت سیئه څه شی دی چې هغه مقابل د کتاب الله راغلی یا مقابل د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی یا مقابل د اقوال او د اخبار او صحابه کرام راغلی نه به اصلي ثابت او نه به فرعي ثابت دقه شی چې کم د بدعت سیئه ده او رښتیا چې کله بدعت سیئه ضلاله په دې حدیث باندې وګورم مولا علی قاری په دې ځبن دقه خبره کړې ده ودا کله بدعت ضلاله دا عام ده خو عام مخصوص البعض ده یعنی بعض خبرې دینه سکړې شي دي خاص کړې شي دا هغه خبرې چې هغه د دقه نوې کاری راځ کړې شوی په دین کې خدای کتاب الله نه خلاف نه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف نه آثار او صحابه کرام نه خلاف نه دین کې ول اصل ثابتي خبره باندې پوښ ولې نو دغه چې کم دی بیا ده کله بدعت ضلالتون څه شي ده مستثنا ده خبره باندې کوي کنه کوي ځکه هغه مبارک بیا دې باندې کی چې د بدعت خوري اقسام دي بعضی بدعت دسه ده چې هغه واجب ده لکه تعلم د نحو زده کول د قران کریم د فهم د فاره د احادیثو د فهم د فاره دا نحو یادول او دا زده کول د دې د تعلم چې کوم دی دا څه شی دی واجب دی دا واجب دی یا لکه تدوین د اصول فقه دا څه شی دی دا واجب دی یا لکه رد کول چې کوم د فرق الضاله باندې هغه سم کتابونه پایمن لیکل دا بدعت ته بدعت واجب دی او بل چې کوم د بدعت محرمه دی چې حرام دی حرام هغه تق بدعت چې کوم بدعت اعتقادي دی دقه بدعت حرام دی لکه د مجسمه واقعه مشبهه واقعه د جبريه واقعه د قدريه واقعه پس راواخله په دې دوه یو پر فرقو چې د څومره عقاید دي چې خلاف دي د سنت والجماعت نه د څومره اقوال دي په دغه ځکه کړي دا ټول چې کوم په بدعت محرمه کې داخل دي څو قسمه بدعت شو دوه مې بیان کړل دریم چې کوم د بدعت مکروه ده د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت دغه مثال لکه د قران کریم باندې نقش او نگار خېجول په جمعتونو کې نقش او نگار کول دا دغه په نسبت څه شي دي مکروه دي زمونږ په نسبت چې کم ده کده په یونیت حسن سره او فائدہ مې دی او په مباح کې داخل دي احناف په نسبت دا د څه مثال شو مکروه او کله کله چې کم ده بدعت مستحبي څه شي مستحب وي لکه دا غي د لپاره مثال مو جوړول د مدرسو جوړول دا خو صحابه کرام په دور کې به طریقه نه دا موږ څنګه مدرسې روانې کړې خدا مستحب دي چې دین غي شاعت کې درس نظامی ته د ترتیب ورکول په دغه طریقې باندې چې کم دي او ختم بخاری په دغه نیتونو وسره کول بدعت خو بدعت مستحب ده او کله کله بدعت چې کم دي نو بدعت مباح بدعتي لکه هغه مثال په ماکولات او مشروبات کې توسيع راوستل خبره باندې پوه شئ دغه رنګ چې کم دي په ملبوساتو کې توسيع راوستل دا چې کوم ضرورت څه شي دي بدعت مباح دي او د بدعت مکروه ده لپاره زمون په نسبت چې کوم دغه مثال د مازیګر مانځنه ورستو مصافحه کول او د سحر مانځنه ورستو مصافحه کول دا زمون په نسبت باندې بدعت مکروه ده او دا چې کله لازم وګڼل شي ښا د مصافحه لازم وګڼل شي یا چې سنت وګڼي ای باعث ثواب وګڼي نو غیر دین دی په دین کې داخل کا زمون په نسبت بیا دا څه شی دی
مکروه دی او کنه اسی څوک څه شي کوي اسی څوک مصافحه کوي اتفاقی تور باندې سار راپورته شي سار مانځه پسې مصافحه کوي یا اتفاقی تور باندې چې کوم دی ټول ته واړول هغه مکمل چې ما دا کم درلولي ټیک شو سمې وینا مصافحه کول پس ته سهار د مانځنه یا د مازدیګر د مانځنه په دې نیت باندې چې بس اسې د خپل امام سره ملاوي خپل منځ کې ملاوي څامري ضروری نه دی څه ثواب باعث نه دی واسه دا هغه سره ملاوي کو بیا مکروه نه دي زموږ په نسبت باندې بیا جایز دي بیا ډېر کتابونو په پای باندې تصریح کړی دا او چې باعث ته ثواب یې ګڼي امر ضروری ګڼي دغه اعتقاد او دغه نیت سره بیا کول څه شي دی بیا په بیات مکروه کې زموږ په نسبت داخلي دي خبر باندې پوه شو نو کل بدعه ضلاله دا عام مخصوص البعض دی ښه دینه بعضی خبرې څه شي دي هغه مستثنا دي او دا کل بدعه ضلاله ولالي قاری وای دا هر بدعت د رد لپاره دا پیش کولای شي ښه هر بدعت هغه بدعت اعتقادي دی که قولي دی که فعلي دی چې بتوي چې بدعت تعریف اول پټ کې ښه اول به د بدعت تعریف پټ کې اول به ثابتې چې دا شی بدعت دی بیا به الوي چې کل بدعت ضلاله وكل ضلاله في النار چې باندې کې شی د بدعت ثابت کړي نه دی او متوجه کې قاعده کلیه چې کل بدعت ضلاله وكل ضلاله في النار چې باندې کې لکه دې چې هغه مناظره د توسل بذات کې راګر شو هغه زموږ مناظر ته ویله چې تاول دا ثابته کړي چې توسل بذات دا بدعت دی بیا وایا چې او کل بدعت ضلاله وكل ضلاله في النار چې بیا وایا تاول دا نه ثابته کړي چې توسل بذات سره بدعت دی او دا بدعت والی بته نه وای دا به کوم خبره وي ته باندې ثابت دی ته ورشي ته بدعت وي خبر باندې ایا دا غي د پاره چې کوم د کم تعریفات معتمده شوی دي علما او امت چې کړی دي او له ائمه چې کړی دي دغه تعریفات را واخلو دا په فټ کا ورشي ته زمونږ څه وای بدعت وي خبره باندې پوه شو بس ته